مننه ستاسو د پریس کلب د ملګرو د چیرمن صاحب چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو چونکې حالت داسې دي چې په کار خو نه ده چې موږ په دې کې څه سیاست یا څه تنقیدي خبرې وکړو ځکه دا وخت یووالي دی او دا وخت چې دی نو د دغه وایرس چې کومه وبا ده د هغې سره د جنګ دی خو بعضې خبرې داسې دي چې هغه که په خپلو دماغو کې ساعتونو د هغې نه نور دغه جوړېږي نو موږ دا محسوس کړه چې موږ هم د خپلو خیالاتو اظهار د خپلې پارټۍ په حواله سره د خپلو بلدیاتو په حواله سره د دې ملک په حواله سره یو څو خبرې کول غواړو د ټول نه اول خو زموږ د ملک بدقسمتي دا چې دې وخت کې به حیثیت د ملک د سربراه څوک نشته بلکې بدقسمتي ده چې د پی ټی آی چیرمن شته خو به حیثیت د وزیر اعظم د هغه اقدامات د هغه بیانات داسې نه ښکاري چې هغه په دې وخت کې د ملک وزیر اعظم دی او د ټول مخلوق او د ټولو صوبو یو شان سوچ کوي دغه بدقسمتي ده چې د امریکې صدر چې کله وبا راځي نو د امریکې صدر په امریکا کې اعلان کوي چې ټول امریکې خلک به نن ماښام رب طرف ته متوجه کیږو او د رب نه به دعا غواړو د بدقسمتۍ نه زموږ وزیر اعظم صاحب چې هر ټیم تسبیح په لاس کې او د مدینې د ریاست خبره کوي هغه د نننۍ ورځې پورې لا ټول قوم ته دا اعلان هم نه راکړی چې په موږ باندې دا وبا راغله دا نننۍ ماسخوتنۍ دا نننۍ ماښامۍ یا دا نننۍ ورځ چې ده دا ټول قوم چې دی دا به رب ته متوجه کیږو او اتفاقي به د ټولو صوبو وزیر اعلیګان او دا ټول قوم نو هغه هم لا د اوسه پورې موږ هغه دعا په اتفاق سره لا نه ده غوښتلې دغسې که تاسو وګورئ د ملک وزیر اعظم یو هم ورځ مخکې تقریر کوي چې زه په ملک کې لاکډاون نه غواړم ځکه چې د دې مزدور د دې رکشې والا د چابړۍ والا دغه طبقه چې دا به متاثره کیږي او پوره په 24 غنټې بعد د ډي جی ایس پی آر اعلان کوي چې یاره موږ به د سبا نه په ټول ملک کې لاکډاون نو هغه خلک کنفیوز چې د وزیر اعظم خبره به معنی لري او کنه د ډي جی ایس پی آر خبره به معنی لري هغه ستاسو په وړاندې ده چې د هغه د نه غوښتو باوجود په ټول ملک کې لاکډاون دی او هغه صوبې چې چېرته د پی ټي آی حکومت دی نو هلته هم هغه لاکډاون وشو بلکې تاسو په دې موجوده حالاتو کې وګورئ د ټول نه لویه بدقسمتي زموږ دا ده چې په جنورۍ کې په چاینا کې وبا راغلې ده ټولې دنیا خپلې تیاریانې د خپل لیوله پورې کړي دي زمونږ په دا خبره سنجیده نه ده اغوستې او که دا موږ سنجیده اغوستی وی او موږ خپل بارډر انتظامات قدرې کړی وی زمونږ وزیر اعظم صاحب وایي چې د تاپتان بارډر 200 کیلومتره د کوټې نه لرې دی مطلب چې کم بارډر زمونږ نه لرې دی نو هلته ګورمنټ هغه فیسیلیټیز نشي ورکولی نو چې 10 ورځې بعد یا یوه میاشت بعد هلته ټینټ ویلیج جوړېده او د هغه خلکو بندوبست کېده نو دغه بندوبست یوه میاشت مخکې هم کېدی شو ځکه زموږ سره ان ډي ام ای باقاعده اداره وه خو هغې ته د وزیر اعظم د اډر ضرورت و نن که تاسو وګورئ 90% خلک چې دی هغه د تاپتان د راتګ د وجې نه دا خلک متاثره شوی دی که نه 90% به دې ملک کې د دې وایرس د کمی دغه و دغه شان بیا زموږ د ملک ترجمانان وایي چې یاره دا خو دنیا باندې وبا د امریکای نشي ډیل کولی اټلي نشي ډیل کولی سپین نشي ډیل کولی بیا خو پاکستان یو ډیر غریب ملک دی نو موږ چې کوم انتظامات حکومت کړي دي د هغې وجه دا چې دلته دا وایرس ډیر کم دی او په هغه ملکونو کې ډیر زیات دی نو دا خبره چې دا هم د حقیقت سره څه قسمه تعلق نه لري زموږ د پاکستاني معاشرې د خلکو قوت مدافعت او د امریکې او د یورپ د خلکو په هغې کې ځمکې اسمان فرق دی په هغه خلکو خو کتره سوات د اوبه وسکې نو کېدای شي دا ټول امریکا هسپتالونو ته لاړ شي هغه ستا د دې وطن د اوبه نشي برداشت کولی که ستا د دې وطن د روټۍ او دا کم ماحول کې چې موږ ته تیل او نور خوراکونه میلاویږي که دا یورپین خلکو له تاسو ورکوي نو د وبا نه بغیر به هغه مړی نو دا خبره چې دا الله پاک زموږ په دې خلکو کې دا طاقت پیدا کړلی چې دو هر قسم جراثیم سره چې دي د دو هغه مقابله ده ځکه چې زموږ ماحول کې ګندګي جراثیم ډیر دي او د هغو په ماحول کې نشته نو دای بنیادي وجه ده چې په هغو کې ډیر دی او په موږ کې نشته ورسره چې کله زه د ضلع ډسټرکټ ناظم وم او په هغه وخت کې په ملکنډ ډویژن کې زلزله راغله او د ملک وزیر اعظم نواز شریف و نو نواز شریف راغی بریکوټ ته د صوبې نماینده یې راوغوښتو چې ډاکټر امجد هلته نمایندګي کوله او وزیر اعظم د ډي سي نه بریف واغستو او بیا واپس حکم دا وکړو چې د سبا نه د مرکز پیسې به ټولې صوبې ته راځي او د دې پټواریان دې وګوري او چې کم ځای ته نقصان رسېدلی او فوري طور هغې له یو ریلیف ورکړو په هغه ټیم کې د هغه وخت وزیر اعظم د سفورس اعلان ونه کړو چې یا به زه ټایګر فورس جوړم یا به زه ول فورس جوړم چونکې هغه وخت کې هغه سیاست نه کول غوښته خلکو له حقیقي طور باندې مدد ورکول غوښته او هغې وجه وه چې که تاسو به نه کتلي چې د مسلم لیګ یو ورکر به هم د وزیر اعظم ټینټ یا یوه دړی وریجې په لاس کې اغوستي چې دا د مسلم لیګ وزیر اعظم دی او په دې بنیاد یې زه تال راوړم خو هغه ټولو خلکو ته ملکنډ ډویژن ته هغه ریلیف د صوبې حکومت چې هغه د بلې پارټۍ او د هغې په لاس باندې هغه خلکو ته ریلیف میلاو شو نن د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نن هم تاسو وګورئ
چې په دې صوبه کې بلدیاتي نظام دی او دا بلدیاتي نظام هم د دې ملک وزیر اعظم او د دې ملک تیر شوي صوبایي حکومت او موجوده حکومت جوړ کړی او د الیکشن د ټول نه غټه ناره دا وه چې موږ یو داسې نظام جوړ کړی دی چې دا په دې ټول ملک کې نشته. نن د هغه نظام هغه ټوله کابینه شته، د هغه نظام د ویلیج کونسل ناظم شته، د هغې نایب ناظم شته، د هغې کونسلر شته، د هغې سیکرټري شته، د ډسټرکټ ممبر شته، د تحصیل ممبر شته او د خوش قسمتۍ نه په ټوله صوبه کې اکثریت هم د پی ټي آی د خلکو دی چې په دې صوبه کې څونه خلک څونه ډسټرکټ کې راغلي وي په مجارټي په هغې کې پی ټي آی وه. نن چې نوی پورس جوړیږي زما به د خپل وزیر اعلی ته په حیثیت د یو عام وګړي دا ریکویسټ دی چې د نوي پورس جوړولو په ځای هم دغه پورس چې دی دا فعال کا او داسې فعال کا دوی مخکې هم تنخواه او مراعات نه دي اخیستي، دوی اوس هم تنخواه او مراعات ستانه نه غواړي. زه د بلدیاتي نظام هغه خلک چې هغه ان بورډ کا او دغه ستا اوریجنل رضاکار دي هغه سیکرټري په ترو باندې به اے سی لځي او د اے سی په ترو به ډي سی له یو مکمل ډیټا راشي او هغه به هر کونسلر د خپلې محلې د غریب نه خبر دی چې هغه ته ووټل هغه ته دا پته لګي چې دا دیاړي مار دی او که دی د یو بلډینګ مالک دی. دغه خلک به رضاکارانه پلس اوس د زکات چیرمینان چې دي په دې ټوله صوبه کې موجود دي هغه د زکات چیرمینان چې دي هغه فعال شي. استادانو له د 31 مۍ پورې چوټیانې ورکړی شوي هغه ټول استادان چې دي هغه ان بورډ واغستی شي او ورسره د دغه جوماتونو علما چې دي هغه ان بورډ واغستی شي. دا د ټایګر پورس دی، دا د رضاکار پورس دی، د بل پورس جوړولو څه قسمه ضرورت نشته. خو د بدقسمتۍ نه په دې ټیم کې د ملک وزیر اعظم خلکو له د ریلیف په ځای سیاست کول غواړي، د خپلې پارټۍ سوچ راغستی دی، د ملک سوچ رستو کړی دی. نو زما به دا گزارش چې په دې ټیم کې د دغه پورس چې دا کم موجوده دی کم سیټ اپ دی او جینون سیټ اپ دی د دې نه د کار واغستی شي. بله همه خبره وزیر اعظم صاحب اعلان کړلی چې په 3000 روپۍ به یو سړي له زه ریلیف ورکوم. نو د بدقسمتۍ خبره دا ده په 8000 روپۍ په پرایویټ لیبارټریانو کې ټیسټ دی او په 3000 روپۍ یعنې په 100 روپۍ ورځ به داسې کم خاندان چې د هغه زندګي به پې تېرېږي او نن د هغه وزیر اعظم خپل مینیګان چې دي هغه د خندا او د مذاق په ټوګه باندې د هغو ویډیوګانې وایرل شوي دي. نو زموږ به دا ریکویسټ وي چې کم از کم کمې پیسې زموږ د حکومت ناجایز طور په پېټرولو کې منافع کړې ده چې فوري طور د هغه پېټرولو هغه منافع قدرې دې مخلوق ته واپس ورکړي. نو زما دا یقین دی چې یو کور ته چې کم متاثره د هغې ته به 10,000 روپۍ د فیډرل ګورنمنټ نه میلاو شي. که تاسو وګورئ زموږ ډالر چې 15 روپۍ په ښکته راځي نو په موږ 800 اربه قرضه سیوا شوه او موږ چې ټوټلی ریلیف ورکوو نو موږ 200 اربه ورکوو او د هغې دپاره به هم ټایګر فورس نه سو. مطلب دا چې کم مریضان دي کم زمونږ د غیر چې دا یو سایډ ته شي د هغې نه بعد که څه لږ خلک پاتې وي نو هغو له به بیا موږ فورس نه سو او هغه چې وایي پس د مرګه ژوندون حق دی نو د هغې نه بعد به بیا موږ ریلیف ورکوو. نو زموږ به دا مودبانه ریکویسټ وي د خپل وزیر اعلی نه، ځکه وزیر اعظم صاحب په دې خیالاتو کې نه دی. وزیر اعلی صاحب ته به سپیشلی دا ریکویسټ کومه چې دغه بلدیاتي نظام ستا نظام و دا سابقه نظام و دا د ځان سره فعال که دا ستا رضاکار دي او چې کم رضاکار نور هم د دوی سره کار کول غواړي په هغې پابندي نشته. په هر ویلیج کونسل کې د خپل اکاونټ د سیکرټري په نوم باندې کولاو کړی شي چې کم خلک دوله ریلیف ورکول غواړي چې پته ولګي چې ایم پی ای څونه ورکوي، سیاسي ورکر یې څونه ورکوي او د هغه کلي چې ځان ته خان ملک وایي چې هغه څونه پیسې د خپل غریب له ورکولی شي هغه به په هغه ویلیج کونسل د هغه سیکرټري په هغه اکاونټ کې ښکاره شي او د هغې نه به د هغه پیسې چې دي هغه په جایز طریقه باندې په خلکو کې تقسیم کړی شي. دغسې که زه په دې ټیم کې اهمه خبره بله وکړم که نن سیوا د لاکډاون نه چې زه خراج تحسین پیش کوم خپل سیول ایډمنسټریشن ته که هغه ډي سی دی که هغه زموږ ډي پی او دی او که هغه زموږ په فرنټ لاین باندې ډاکټران صاحبان دي خو ډاکټرانو صاحبانو ته سلوټونه کېږي هغو ته سلامیانې کېږي خو کوم سوټ چې ورته ضرورت دی د کومو کپړو چې ضرورت دی چې هغه پې دا جنګو کې هغه کپړې د هغو هغه حفاظتي سامان د اوسه پورې نه دی میلاو هغه د عامو خلکو نه زیات ډاکټران متاثره کېږي او په هغه ډاکټرانو کې هم هغه یره ده چې په پنجاب کې یو کیس راغی او هغه بوډا له څوک نتله د هغې بنیادي وجه دا وه چې د ډاکټرانو سره خپل حفاظتي کټس نشته. ورسره د وزیر اعلی صاحب نه دا ډیمانډ کومه چې آیا که یو پرایویټ نن په سوات کې ما اورېدلی دي چې سبا نه به انور لیبارټري ټسټونه شروع کوي نو آیا د صوبې د ګورنمنټ سره دونه وسایل نشته چې هغه د ډیویژن په سطح او بیا د ټول نه غټ ډیویژن چې ملکن ډیویژن دی او د هغې سوات د هغې دغه سنټر دی چې کم از کم زموږ په ټیچینګ هسپتال کې دا ټسټونه وی او فوري طور چې کم خلک دلته که په سوونو کې دي که په زرګونو کې دي او الله دې وکړي چې په هیڅ کې نه وي چې د هغو فوري طور ټسټونه وشي ځکه چې د یو مریض ټسټ کېږي یو هفته بعد بیا راپورټ راځي وایي د رحیم آباد هغه د پلاني ځای مریض چې دی هغه یو هفته په هغه ټوله
علاقه باندې په هغه کور باندې قیامت تیر شي. نو که دلته زموږ سره د ټیسټ سهولت وي نو هغه به په 3 غنټو کې دننه 15 غنټو کې دننه به پته لګي او هغه خلک چې هغه متاثره کېږي او قیامت پې تېرېږي هغه به دغه قیامت نه بچي. نو د دې زما پرزور مطالبه ده. ورسره چې په ویلیج کونسلو کې کم 2 سویپران وو پکار ده چې نن هغه لس شي او د هغو ته دغه شان څنګه چې په منګوره کې واسه کپني لیګاره خپل کار کوي او سپریګان کوي داسې په هر NCVC کې دغه سپریګان وشي او د هغو په ذریعه باندې وشي. د ټول نه زیات چې دی په دې وخت کې موږ ته د دې وایرس نه د حفاظت ضرورت دی. باقي تقریرونه او سیاسي خبرې زموږ وروستو کار دی. ورسره زه دا خبره هم کول غواړم چې به حیثیت د مسلمان موږ ټول یو بل ته نصیحتونه ډېر کوو خو په حرکت کې برکت وي. د نصیحت نه مخکې موږ له هر سړي له پخپله یو حرکت پکار دی که یو سړی صاحب اطاعت دی د هغه سره پیسې شته او دی مسلمان دی کلمه وایي نو د ده به دا عقیده چې صدقه چې ده هغه بلا خوري. نو که نن موږ صرف صدقې زکاتونه شروع کړو او په ایماندارۍ سره د خپلې معاشرې د خلکو له نو دا چې کم تکلیف دی دا کم غریبانان چې زمونږ بېوسه دي او د دیاړۍ مزدوران دي یا نور داسې طبقه چې هغه په ډیلی ویجز باندې دي نو که موږ د ټولو نه اول د خپلې صدقې نه د خپل زکات نه سټارټ والو او بیا دغه شان حکومت چې دی هغه زموږ په شا ولاړي هغه د PTI چیرمن نه وي هغه د یوې پارټۍ وزیر اعلی یا وزیر اعظم نه وي هغه د ټول ملک وزیر اعظم وي او د ټول ملک د خلکو یو شانتي سوچ کوي او په هغه سوچ لاندې باندې نو زما خیال په خلکو کې به اتفاقي رایې هم راشي د یو بل سره د محبت چونکې وبا راغلی د سلام بند دی د یو بل سره میلاوېده بند دي کم از کم چې اجتماعي طور د دې جنگ د وبا دا جنگ چې دی چې دا په موږ په مینه باندې وګټو او که دا موږ وګټو نو ظاهره خبره د دې کریډټ به وزیر اعظم دي او د دې کریډټ چې هغه به وزیر اعلی دي نو چې وزیر اعلی او وزیر اعظم د اوس نه خلک په تقسیم کې اچي او نوي پورسونه جوړوي نو زما خیال د معاشرې لپاره د ښه خبره زه نه ګڼم. د دغې په بنیاد باندې نن موږ دا پریس کانفرنس کوو چې زموږ د اواز چې دی دغه زموږ د وزیر اعلی تخصصي ته ورسي او د دې صوبې سره الریډي یو سیټ اپ موجود دی چې سبا نه په هغې بسم الله کې یو بله ورځ خلکو ته ریلیف میلاو شي. زما چونکې په دې کې یوه اهمه خبره پاتې شوه چې د پبلک سکولونو کم ټیچینګ سټاف دی استادان دي پکار دا ده چې فوري طور ګورنمنټ د هغو تنخواګانې ورکړي ځکه چې هغه خو هغه هم شاته خاندانونه لري پبلک سکولونه بند دي پیسونه د بچو د چا سره شته دی نه چې هغه ادا کړي نو فوري طور خو یو دا وشي. دویمه د ټول نه اهمه خبره چې نوی پورس جوړیږي او وزیر اعظم پې نوی تقریر کوي او نوی سکورینګ پې کوي نه بهتره خبره دا چې دا استادان د 31 مئی پورې د ده سره ناست دي. ویلیج کونسل NC کونسل الریډي یو سیټ اپ موجود دی هماغه سیټ اپ تنخوا دې نه ورکوي د هغوی نوټیفیکیشن دې نه کوي صرف دونه دې ووایي چې دا زما رضاکار پورس دی او د دوی په لاس چې په هغې کې د ټولو پارټیانو د ټول مخلوق نمایندګي ده د دوی په لاس د دغه استادانو په لاس د زکات د چیرمین په لاس دا ټوټلي یوه ورځ یوه او په دویمه ورځ به دا ډیټه چې دا به DC په آفیس کې پرته وي چې دغه ډیټه ورکړي او په سهار له به دې باندې بسم الله ووایي او هغه خلکو ته ریلیف ورکړي بجای د دې چې سیاسي سکورینګ پې کېږي تقریرونه پې کېږي هره ورځ وزیر اعظم او بیا د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په دې وخت کې د ملک یوه باجي راځي هغه باجي خلکو ته نصیحتونه او وصیتونه کوي نو یو داسې شخصیت خو کم از کم رامخې ته کوي چې په خلکو باندې د هغې د اواز اثري د هغې د شخصیت اثري نو آیا دا ملک د بغیر د دې باجي نه بل څه داسې نشته چې زموږ سره په دې وخت کې چې هغه د باجي په ځای یو معتبره انسان راوړاندې شي او د خلکو ته د نصیحت وصیت په دغه باندې د ګورنمنټ هغه پیغام چې دی هغه ورسوي نو دا هم زموږ بدقسمتي ده چې هغه باجي هره ورځ ناست دی او هغې ته د غوږ ایښودو په دې معاشره کې ډېر کم خلک دی.